بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ملګری طاهر خان. نن راغلی یم ثوابۍ ته او زما وړاندې چې تاسو کومې ټرافیز وینئ، کوم میډلز وینئ یا کوم سرټیفیکیټ وینئ، د یو داسې ځوان سره ناست یم، د یو داسې کشر سره ناست یم چا چې په انټرنیشنل میدانونو کې زما د وطن جنډه چوته کړې ده، چا چې زما د دې خړې پړې خیبر پښتونخوا نوم روښانه کړی دی. یاسین علي نامه ده، د کومو ستونزو سره هغه مخ دی او هغه څه څه زموږ د وطن دپاره کړي، څه څه یې زما د خاورې دپاره کړي. د یاسین نه به تپوس کوو. یاسین بھائی سلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسین بھائی څنګه صحت دی ښه دی؟ بس سر ستاسو د غواګانې دي او طاهر لره زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو زه د پښتنو وروڼو ته په سکرین راوستم. ډېر ډېر مننه یاسین صاحب. مونږ د عوامي نیوز والا هم شکریه ادا کوو. ستاسو ویډیو ما بېګا زو بس خوب ته ور روان وم چې ستا ویډیو مخې له راله، ستا هغه کوم سکلز چې ما ولیدله، ستا چې کوم کنټریبیوشن ما وکتلو یا ستا چې کوم اچیومنټ ما وکتلو، زه ډېر زیات خوشحاله شوم. دا راته ووایه چې ژوند دې څنګه روان دی، دې سیسته د خیال څنګه لاړو. زموږ په دې پسماندې علاقه کې زیاتره د کرکټ او د فوټبال دهاني کلایمبینګ چې تاسو کوئ، پښتنو ته دا وایم کوم چې په دیوالونو باندې خیږي، انټرنیشنل گیم دی، ډېر فیمس گیم دی. دغه څه ستا دهان څنګه لاړو؟ دا خو سر داسې چلو چې ما په انډر میټریک کې سر تعلیم پرېښی دی او زموږ د پلار جذبه مزدوري کوله، کله به ورته میلو شو کله نه. نو د هغې نه بس مور راته وي چې دا چلو که بچي وړه نشته نه، ما ورته وایم هر څه به الله تعالی وکړي. نو د کور کې هم د پیسو صورت حال دغه نه ما هغه سکول هم پرېښودو او لاړم پنډۍ ته مزدورۍ له ډاکټر الدین پاټک د ډېر یاد دی پکې جي. نو هلته به مې مزدوري کوله. نو تقریبا یو 2-3 میاشتې مزدوري مې کولې جي، د کودایانې به مې کولې، د خوښتې مې په دې ملا باندې هیجولې او د هغې نه پس بیا په ما باندې یو افسر مهربانه شو، الطاف صاحب نوم یې دی جي، چې هغه ما ته چې بچې دا چل دی چې د اول چې پېښېږي راخېږي د شادوګانو په شان، نو په دې کې ویدې له تاسو پینټ ورکوئ. دا ما نه و لیدلی چېرته. نو زه چې لړم او دې له ما پینټ ورکو او بیا دې باندې د ولډونه ولګېدو او دې باندې بیا د خلک په خطو راخطو دې کې بیا مقابلو شروع شي. نو زما سره انتهایی ډېر زیات شوق پیدا شو. نو د هغې نه پس بیا زه الحمدلله الله تعالی داسې مقابلو کې تلم مخکې. نو سوینات رنګیز زه بیا سپونسر کړم جي او اوس په سوینات رنګیز کې زه جاب کوم. زه په کنټریکټ باندې ښیم، یو 15 کاله پکې زما کېږي جي. او جي دا راته ووایه د دې کلایمبینګ چې کوم ستاسو دا سپورټ دی په نیشنل زګونو کې کوم خواته پاکستان کې دننه انټرنیشنل تاسو وی چې را موږ سا ویډیو بیګا کتلی و انټرنیشنل تاسو سفر کړی دا کم زګون تاسو دی؟ زه سر آذربایجان رشین ته تللی ما باکو کې دا آی پی اف سی ورلد کپ سر. نو هغه د اسرائیل چې دی شابلې نوم یې هغه نه ما الحمدلله ګټلی ده. د اسرائیل ول نه دی ګټلی؟ جی جی اسرائیل ول سر. ثانک یو سر، شکریہ. او نور کوم داسې ملکونو ته تللی؟ نور سر چاینا تللی ما او قطر ته. ها چاینا ته هم تللی او قطر ته؟ جی چاینا ته هم لکه حصه اخیسته پکې؟ هلته مې سر حصه اخیستی وه. دا راته ووایي زموږ دې ځای کې ته راتلو یو مقصد دی. بیګا ما ستا فریاد واورېدو چونکې دغه زموږ د ګورنمنټ همیشه زه دغه وایم ډېره غټه بدنصیبي زموږ هم ده، زموږ قام هم ده او دغه د ګورنمنټ د سایډ نه هم موږ ته ده چې زموږ داسې ټیلنټډ کسان اګنور کېږي. دا کوم ایوارډز چې پراته دي، عمر دې څومره دی ښه نه؟ زما عمر سر 23 سال. 23 سال عمر کې د سره دونه ایوارډز، ټرافیز، سرټیفیکیټس چې تعداد یې هم نشته. حالن وخت ته څه تکلیفات دي، څه ګیله لري؟ زه سره دا ګیله لرم د خپل د کپنۍ نه چې 15 کاله د هغې ټول ریکارډ زما سره پروت دی. په هر کال کې مولا 3 پوزیشنې اخیستې دي، یو لیډي، یو ټاپ روبي، یو آی پی اف سی سپیډ چې کوم ورلډ کپ کېږي جي، په هغې کې مې مولا په دې پاکستان کې 32 کمیټیشنه ګټلي دي او تر اوسه پورې سر هغې زه پوخ نه کړم، بس په کچه باندې یې ښیم. او د تېر ورځو کې سر تقریبا زموږ د 15 میاشتې تنخواګانې هم بندې وې. نو زه سر یقین په الله باندې وکړې چې دا ایوارډ داسې دغه له راغلی چې ما زه دا خرڅ کړم. خو بیا د مور پلار ماله حوصله راکړه او بیا د عوامي نیوز نه شکریه ادا کوم چې هغې زه په سکرین تاسو ته راوستم او طاهر له او ستا سره به مې ګیله کړې وه او د وصال به نه چې ما مهرباني وکړې طاهر له په وزن او په سکرین باندې دغه کې چې هغې د پښتنو سره منډې تړلې وي او ټولې پښتونخوا کې تاسو ستوري یې. ډېره مننه یاسین علي. اوس ستا زړه څه غواړي چې یاره زه په کم سطح باندې وجنګېږم؟ د ګورنمنټ سایډ نه څه سپورټ غواړې؟ د وزیرانو سایډ نه څه سپورټ غواړې؟ هغه راته لږ ووایه. زه خو سر د دې حکومت دا سپورټ غواړم چې ما سره دي لکه ما سپونسر کړي او زه انشاءالله د 2019 کې د اخیرو دغه باندې ورلډ کپ را روان دی انشاءالله چې کې زه پارټیسپیټ ولم 2019 هم انشاءالله چې زه چیمپیون شم انشاءالله. دا زما درخواست دی په خپل مهنت باندې. یاسین علي د عمر نه
ډېر وړوکی دی خو ماشاءالله حوصله یې ډېرې مضبوط دي جوانې دي د وړاندې تاسو د هغه د دونه ایوارډز هم لیدی شئ دغه نه مخکې ما دا خبر وکړه چې دغه زموږ ډېره غټه بدنصیبي ده زموږ د ګورنمنټ د دې زګي شهرام ترکی به زه یاد کړم چې زموږ سینیر وزیر دی عثمان خان ترکی تاسو وایي چېرې موږ څوک کمپني سپانسر کړي دغه ډېره غټه بدنصیبي ده چې داسې ماشوم ستاسو په ثوابۍ کې دی او دونه غټ سټار ماشاءالله ستاسو په ثوابۍ کې دی دا ستاسو نظر نه یا خوا دی یا تاسو اګنور کړی دی دغه ټولو مینهوالو ته مې زموږ دا ویډیو همدغې وزیرانو ته ټیک کړئ دغو ته یې ولېږئ چې په دې باندې سیکشن واخلي دغه خپل پښتنو ته هم وینا کوم کم پښتانه چې زموږ په بهر ملکونو دي همیشه زموږ په یو اواز سره دلته چې څونه خلک دي متاثره خلک دي د هغو زندګیانې بدلې کړي دي هغه مسافرونو ته هم او په پاکستان کې چې څونه مخیر حضرات دي هغو ته هم دغه وینا کوم چې مونږ یاسین علي دلته نه پرېږدو صرف ګورنمنټ ځکه ما ته پته ده که مې پرېښودو که چېرته مخې لهر هغې ویکشن یې په واغېستو ټیک ده سیاست کې نمبرې جوړې ټیک ده که نه دغه شانتې زرونه خلک دي هغه هم دغه شانتې اګنور پاتې شي همدغې پښتنو ته خپل رور پرېږدم یاسین علي خپل کانټیکټ نمبر ورسره ووایه ډېر غیرتمند پښتانه رور دي او انشاءالله ګورنمنټ ته دې پرېږدم نه هم زه به د دې ګورنمنټ پاکستان نوم به روښانه کړي د دې خاورې نوم به روښانه کړي د دې پښتنو نوم به روښانه کړي او دې ګورنمنټ ته به یې ښایي چې تاسو دې اګنور کړی یم خو ما خپل پاکستان نه دی اګنور کړی انشاءالله زه به طاهر لاله ستا ډېره زیاته شکریا ادا کوم او د دې خپل عوام پښتانه چې ما ویني په دې سکرین باندې نو ټولو ته په دواړه لاس زما سلام دی او انشاءالله زما پوره جذبه ده په دې 2019 کې به انشاءالله بله مقابله را ورډ کپ انشاءالله یعنې زه بالکل تر تیار یم په خپل محنت باندې ډېره ډېره مننه یاسین علي په آخر کې د خپل کانټیکټ نمبر وایي که ملګري ستا سره رابطه کول غواړي زما کانټیکټ نمبر دی 0315 303 8181 بیا ورته یې پرې ووایه 0315 303 8181 دا زما نمبر دی جی ډېره ډېره مننه یاسین علي او د ستاسو هم ډېره زیاته مننه غزل بی چې عوامي نیوز والا دا رور تاسو هایلایټ کړی او تاسو هغه رپورټ موږ وکتو د زړه دغه ټولو مسافرو ته دغه ټولو پښتنو ته دغه ټولو کتونکو ته اپیل کوم چې داسې رونو سره وردېږئ دا زموږ د دې خاورې فخر دی دا زموږ د دې خاورې ښایست دی دا ماشوم چې الله پاک سبا کامیاب کړي دا کوټ چې تاسو یې دا شین او دا سپین لباس یې دا زموږ د پاکستان ښایست دی دا زموږ پاکستان نوم به مخ په وړاندې بوځي زما د دې خاورې نوم به دې په وړاندې باندې بوځي نو تاسو سره زړه دغه اپیل دی نمبر دا ته دوی او په د سټیټس کې د نمبر دی رابطه سره وکړئ حوصله ول ورکړئ او دغه ګورنمنټ ته سره پرېږدم نه ان شاء الله چې د کله راشي ورډ کپ وګټي د خیر دوه مونږ ول راځو په دغه نیوز باندې به دغه حکمرانان چې ثوابي یو بچي دونه تکړه چې د خپل پاکستان جنډې په انټرنیشنل سطح باندې چوته کړه بلند کړه ډېر ډېر مننه یاسین علي دعاګانې مې سره زړګیا الله دې خیر